بسم الله الرحمن الرحیم په صورت کې د جهاد ذکر دی. مقاصد جهادنا غایه د جهاد د چې لا تکونه فتنه وقاتلوهم مشرکین سره او جنگيږي تر دې پر چې شرک ختم شي ويكون الدين لله او په سلور قنج د دنیا بلنه د یو الله شي. فاینن تو کې داخله د شرک نه باز راشي نو فلا عدوان الا علی الظالمین نو معنا نشته د گرفت مگر په هغه چا باندې چې ظالمین ظلم کوونکي دي معنا تارکین د ایمان دي او کلکیدون کې په شرک باندې دي. جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة بني الزبير فقال إن الناس ضيفوا أو أن تبنى عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني إن الله حرم دم أخي قال ألم يقل الله فقاتلهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله بس ګوره د دې روایت پس منظر یاد کا چې د غین رستو ستا په دې ذهن کې څه اشتباه پاتې نشي. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په یو مقام کې ناستو اسو کوئی چې سفر د حج دا خوارج دا ډیر معترضین خلق دي. کتاب مسلم کتاب الایمان مو یاد دي بالکل به حدیث جبرئیل امین والا نو کله چاہتے ابن عمر سے وحیلته نو لار کې د خوارج ایثار کړو تپوسونه تن کوله دا خوارج دغه کار دي تپوسونه کوله. دا واقعه د سن 73 دا هجری 73 دا کله چې د حضرت علی صاحب د معاویه صاحب په مابین کې تنازع اجتهادي لغزش په بنا باندې قتال مقاتله شروع شو. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یکسو د ځان جدا شو ما دوه ډول سره تعاون نکاو او بس خلوت نشینی تجرد شروع کړو. دا خوارجین رااله او حضرت ابن عمر ته وی چې ته دمر لوی سړی او د عمر سیف زوی لوی شخصیت تستا او خلک کم دي جنگي قتل او قتال کوي او ته چې کم دي نو بس ارکال حج او عمره او تا چې دین د ظالم لاس ونني وو. مطلب دا و چې تا هغه خلک چې کم د حکومت نه باغیان دي تعالی پکارو چې تا د حکومت حمایت کړي. نو حضرت ابن عمر سے فرمایا چې سو وخت د جهاد ضرورتونو زپنیم پشاش شوی او منګه هغه پورې jihad کړی دی چې تردیف منګه فتنه ختمه کړی دا او اوس تاسو چې کوم جنگونه کوي نو تاسو په دنیا کې فتنې پیدا کوي منګه فتنې ختمي کړې دي او هغه وخت کې موږ جنگونه کور چې کله مسلمان بچا اسنو پرې خدا او اوس الحمدلله د مسلمانانو غلبه ده نو اوس د دې جنگ څه ضرورت ده. دویمه خبر دا وا چې دی خوارجو د قاتلهم حتا لا تكون فتنه مصداق دغه جنگ چې بین الصحابه هغه ګرځولو چې دغه قتال دا پکار دی. قاتلهم حتا دغه هغه آیات جهاد چې په حق د مشرکینو کیو دی خوارجو هغه آیات په حق د صحابه آی کې لګول. نو ابن عمر سے دغه جواب وکړه چې دستا سودا مطلب چې دی دا بالکل غلط دی. بیا چې دوی دې طرف نه مایوس شو نو دوی داوي چې ته داوي چې عثمان څنګه سړی دی. مطلب دا چې عثمان خو هغه دې چې بدر کې نو احد کې تختیدلو. نو حضرت ابن عمر وی چې دا ورته الله ټول معاف کړی دي. نو بیا علي څنګه سره
ابن عمر سیوی علی صاحب د پیغمبر اسلام رورمو د ترزوی او د پیغمبر اسلام زمهمو او د پیغمبر علی السلام دمر قریبو چې قرب منزلت او قرب منزل دواړه حاصلو اغه ګورا د پیغمبر اسلام کورونو سره د علی صاحب کور دی نو معنا گاونګیری دا نو قرب منزل سره قرب منزلت یا قرب منزلت سره قرب منزل نو منزل کور شو منزلت مقام شو نو گویا کې د علی صاحب او د عثمان صاحب د دواړو بزرګانو ابن عمر صاحب تعریف وکړه او خوارج ذلیلا واپس کړل نو دې حدیث کې هغه ته اشاره ده اوس ته ورته کې ده خام عن ابن عمر عطا رجلان ابن عمر صاحب نے روایت ته چراغ لودي سره دو کسان یو علا ابن عرازو او بل چې کوم دی هغه نافع ابن الارزق او دا دوار چې کوم دی د خوارجونو فی فتنه ابن الزبیر فزمانی د فتنه د عبد الله ابن زبیر صاحب کې او دا د سن 73 مسله وا هجری 73 هغه مخکیل عبد الملک ابن مروان بادشاہ مکی والو د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ پلاس باندې بیعت وکړه او خلافت دې تسلیم کړ عبد الملک صاحب عبد الله ابن زبیر پر سره ولېګه چې ته هغه بیعت نس منسوخ کا او زما بیعتو کا هغه زستا بیعت نکوم حجاج ابن یوسف لدی لخر ورک او طلار شدید ډیر زیات ظلمونه او ډیر زیات زیاتی ماتی وکړه اور آخر کی عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چو دې په مکه مکرمه کې شهید ک او بیا په 16 او خېلو هغه ته 14 هجری 73 خا فقال ذي دوار ان الناس زيعوا بشک خلق ضایع کړي شو یعنی هلاک کړي شو وانت ابن عمر وصاحب النبي صلی الله علیه وسلم او ته تمره لوی سړی چې ته انت ابن عمر تو خو عبد الله ابن عمر یند عمر سیب زوی لوی سړی وصاحب النبي صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صحابي ومي دمره لوی سړی خلق ضایع شو او ته تاسو نه کوي فما يمنو کان تخرجا سیسی من کړی ته چې دوی باندې خروج وکي سمانه شو یا قمانه دا چې د عبد الملک باندې خروج وکي بادشاہ خلاف راشي او د عبد الله ابن زبیر حمایت وکي فقال ابن عمر چې يمنعني ما منکی دا خبره چې الله حرم دم اخي الله پاک چې په مسلمان باندې حرام کړی دي تو یول ضرور وینه ضرور مسلمان دا غزما مسلمانان رونه دي نو جنگ زکه نه کوما فقال دي دوار خوارج وي علم يقول الله تعالی فقاتلهم حتى لا تكون فتنه قرآن کې الله نه دی ویل چې او جنگيږي دوی سره تر دې چې فتنه ختم شي دا خو لوی فتنه ده نو قرآن خو چې فتنه ختمول لپاره جنگيږي نو معنی دا او چې هغه د شرک او فتنه جوا دای په دې فتنه حمله کړه فقال ابن عمر وی قاتلناهم منګ جنگ کړو اهل فتنه سرمانه بکای قاتلناهم منګ جنگ کړو زمانه د پیغمبر اسلام آل د فتنه سرا حتا لم تکن فتنه تردی چې بیانو پاتې شي فتنه موږ دمر جنگونه کړو چې سر ختم شو وکانه دین لله او ګرځیدل او دین توحید خالص الله رضا لپاره فانتم تريدون ان تقاتلوا تاسو را دي کوي چې تاسو او جنگيږئ بادشاہ په حمایت کې یا د بادشاہ په مقابله کې حتا تكون فتنه چې تر دې چې دنیا کې فتنه قائم شي ويكون الدين لغير الله او دین د غیر الله شي معنا موږ خو فتنه د شر ختمه کړي او توحید قائم کړو تاسو اتحاد او توحید ختمول غواړي او چې فتنه هغه قائمول غواړي نمګه پدې کې تاسو مرګتیا نکو وزاد عثمان بن صالح عن ابن واب دا عثمان بن صالح چې دی دام د امام بخاری رحم الله د استادانو نه دی د ذکر کې چې اخبرني فلان ز خبر کما فلان کی وا حیوات ابن شریح او حیوا ابن شریح حیوا یا حیوا حیواتا دوار سی حیواتا یا حیواتا
او دا فلان پټ کړي چې هغه څوک دی او تاسو حاشی ذکر کوي چې هغه عبد الله ابن لوهیاو دا عبد الله ابن لوهیا د مصر قاضیو لیکن و سره کمزور غنخه ډیر علماء کرام دغه د تضعیف قول کړي چې دا ډیر ضعیف عن بکر ابن عمرو المعافری ان بکیر ابن عبد الله حدثه بکیر عبد الله دې ته بیان کړه نافي ان رجلا یو سره راغه ٹھیک ده دغه حکیم دی عطا ابن عمر راغه ابن عمر سے سخا فقال یا ابا عبد الرحمن ما حملك على ان تحج من سشه باعث ته پتا چې ته حج لذي یو کال وتا تمرامن او بل کال عمره لذي وتترك الجهاد او تپریږي دی jihad فی سبیل الله دوی دی قتال ته په منزله د jihad چې دا قتال چې دی دا په منزله د jihad دی نو کله عمره او کله حجونه او jihad نه کوي حالانکه دا قتال ته دوی jihad وي قد علمت او ته خبرې چې مارغب الله فی چې الله پاک په دې jihad کې څومره ترغیب ور کړی دی ابن عمر وی چې ابن اخي بچیا بنی الاسلام ولا خمس ایمان بالله یو د پیزو نه د الله په ذات ایمان دی او رسولي د الله د نبی په ذات ایمان دی په دغه رسالت و صلات الخمس پیزو مزونه او صيام رمضان و اداء زکات و حج البيت حج د بیت الله شریف دی دا پیزو اصول دي په دې روانه یا عبد الرحمن الا تسمعوا ما ذکر الله فی کتابی آیت ناوری هغه پیغام چې الله ذکر کړ دی په قران کې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما کې دوی دوه ډلې د مسلمانانو په خپل منځ کې قتال کوي اصلاح کوي په منځ دوی کې وان بغت داما علی الاخرى کې او زیاتې کې په بل باندې فقاتلوا التي وجنګي هغه ډلې سره تبغي چې زیاتې کې حتا تر دې پورې تفیع اچسر کې دی امر الله الله حکم تا وقاتلوا حتى لا تكون فتنه دا دوړاتونه ورته پیش کړه چې ګوره فتنو وال سره خو جنگ پکار نه او ته جنگ نه کوي ته جنگ نه کوي ته پکار چې ته جنگ وکې قال ابن عمر فعلنا على رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار موږ په زمانه د پیغمبر اسلام کړو وکان اسلام قليلا ای وخت اسلام لګو فکان الرجل يفتن في دينه وبيو سره يفتنو چې پاغي باندې ابتلا راته شو امتحانات په راته شو په دین دې کې اما قتلوه و اما يعذبوه سمانا اما قتلوه یا خو به خلق او وجه فتنه د مسلمان داوا قتلوه او بوجه د کافرانو هغه و اما يعذبوه او یا بل عذاب ورکاو او يعذبوه جمله مستقله استمرار باندې مدله هغه راوړله ځکه چې قتل خو یو ساعت درز خلاص او تعذيب کې دوام او استمرار یا خو به مړ کې په خلاص او یا به تقص په تکلیفونو کې اخته کړو حتا کثر الاسلام تدریج اسلام غالب شو فلم تکن فتنه پاتې نشو فقال دي شریف ما قولك في علي و عثمان تسوای په بعد علی عثمان کې یعنی معلومه شو چې دا سره خارجیو او خوارج هغه خلقو چې د شیخانو خود فضیلت قائلو خدا خطنینو مزمت وکاو او دغه د تنقیز شان وای کاو وتسوای قال ابن عمر اما عثمان فكان الله عفان ورچ عثمان الله ورته معاف کړی دي ګناونه دیږي لکه فرار د احد واما انتم فکرتم ان يعفو عنه ارچتا سه نو بد غنه چې الله پاک عثمان معاف کړی دی الله په معاف کړی دی خو تاسو په بد غنه واما علی فابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تر زوی دی وا خاتنه او د پیغمبر پاک زوم دی وا شار بیدی او اشاره کړ ابن عمر په خپل الله سره کور د علی سیفتا او هاذا بیتو حيث ترونا اغه مخامخ د نبی کورونو سره کور د علی سیف د چتا سوی ګوره
معنا هغه د نبی کور سره کور دی اشاره شو قرب مکان تا قرب مکان دلالت کی په قرب د مکانت سره یو مکانت دی او یو مکان دی یو منزل دی او یو منزلت دی په دې دوارو کې فرق دی چې څوک نه پیژني علت دی جی باب تفسیر قوله تعالی وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين التهلكة والهلاك واحد. باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی سے چې خرج کې د الله په لار کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او ما اچوي خپل ځانونه په اختیار خپل سره هلاکت ته دا ز خپل ترجمه کوم خ ترجمه ان شاء الله واحسنوا او امداد کوي یو بل سره په خرج مال الله خو خي هغه څوک چې احسان کوونکي دي بس او دل تراغه چې ولا تلقوا بيدكم الى التهلكه امام بخاری التهلكه والهلاك واحد ٹھیک شو کن التهلكه تهلكه اور هلاك واحد یو دے یو څنګه دی یو خونه دی اته خبره چې موږ ابتدا کې ویلو چې رحمان او رحیم واحدون دي معنا مبدئ یو ده ماده یو ده د تهلکه او د هلاک ماده یو ده هر چې معنا ده د تهلکه دغه اطلاق په اسباب د هلاکت راځي او هلاک اطلاق چې کوم دی په نفس هلاکت راځي یو د نفس هلاکت او یو د اسباب د هلاکت لکه مفسرین التهلکه ما يمكن الاحتراز منه والهلاك ما لا يمكن الاحتراز منه نو تعلق شو هغه اسباب د هلاکت چې ته ځان بچکول شي او هلاکت دي ته چې ته ځان نشي بچکول ډرون نه بسنګ ځان بچي دا هلاکت شو او دا تعلق د نور جنگ جون شو کله یو خالار شکل بل خالار شو کله دشمن باندې فیرو کا تو دې ته تعلق وي ٹھیک شو کنه وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النزير قال حدثنا سليمان قال سمعت ابا وائل عن حذيفه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال نزلت في النفقه دی حاشی لیکل دی خان نزلت فی النفقه فرمای چې دا آیت مبارک چې دی نازل شوی دی په بیان د هغه نفقې د جهاد زکه چې نفقه د جهاد کې چې حاشوي کې نفقه فی الجهاد ونشي دا سبب د هلاکت دی څنګه زکه چې ترک جهاد سبب د غلبې د کافر دی چې جهاد نه کوي نو کافر به غالب شي بیا به تاسو کوي جی باب تفصیل قوله تعالی فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ګور دا اتم الحج والعمره لله پسې دی حج او د عمره باس سورته بقره کوي په دې کې دې مسلې ته اشاره ده تعریف جانا چې یو سړی احرام تړلی او احرام نه بعد صداسي اعذار پیښ شي چې هغه سبب د ماتول د احرام نو سبب کوي لکه احصار پیدا شو مرض یا بیماری پیدا شو یا په بدن کې په سر کې چې کم دی خیره او سجراغه ماشاءالله سره ګرمي رااله ماشاءالله ماشاءالله دې ته وي صحت ته ولن او زه پوښ مولانا صاحب نو سر کې د سپګي وشوي اوس بس کوي نو کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ واحد اول صحابي د چې دې سره دا معاملہ وا اما بیگا دازې کوت نو ما دازې 15 زله شپږ زله بار بار نکته او زه ډیر حیران شوم کنه چا یو صحابي راغی بل نه تاسو کې کعب ابن عجره نه ناغوي ګوره زه تا خپل مسله بیان کړم زما په سر کې ډیر سپګې شي او زما دا سر د سپګو نه ډک شو او ما ته نبی رسول आवाज وکړ چې تراشه او تا ته د سپګي تکلیف در کې زما خو دمر خیال نو چې دا دمر زیاتی دا خو ډیره زیاتی دي نو طاقت د قرباني دشته دغه صحابي خپل حالت ذکر کوي چې په ما باندې دمر سپګي راغلي وي د ته په داسې حالت ذکر کې چاته خپل خلق نه ذکر کوي کنه صحابه زنده آبادو خلقو
نو معنی دا شو چې لکه د آزار په بنا باندې ځان د احرام نو باسي لکه سر اخره نو پتا باندې فدیه لازم شوا لکه ډیر غریبي خضري روجي وساته اګه خټټ مالدار انو قرباني وکا د ګډ نواله تر اوخه پورې چې شیشه دی حلال کا او کچره نوې بیا سوکا او ست طریقې سره بیا د دریو رجوع په ځای باندې مسکینان له شپږ مسکینان له نصف صاحب په مقدار وټه جی ومن کان منکم مریض او بی اعظم میراثی حدیث ویل له کذا زویم وبي قال سنا آدم قال حدثنا شعبة عبد الرحمن بن أسباني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة عبد الله بن معقل وی ذکینا سم مسئلے تپوس د پار د کعب بن عجرة سیتا فی هذا المسجد فدی جماعت کی یعنی مسجد الکوفہ کوفہ کے ناس سوا فسألت عن فدیة من صيام تپوس میں کو کعب بن عجرة نا عن فدیة من صيام چغه فدیه د روجی صدا روجی فدیه صدا فقال دي حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم کعب ابن عجراوی حملت زبوت لشما اوچت کړ شما بوت لشما نبی علیہ السلام تا په داسې حال کې چې والقمل يتناصر على وجهي سپږی چې وي زما د سر په مخرا ورزيدلې دمر زیات وي چې داسې مخ نه برا ورزيدي کته جنگ به کوو کته ته ولا تاوي دي فقال ما كنت را نبی علیہ السلام نو مزه چې ما ګمان کوله ان الجهد بلغ بك هذا چې دا مشقت او تکلیف تا تر رسیدلې ده په دمره مقدار ما ته خو چاویلو چې د کعب بن عجرة په سر سپږی دي او دا را ته پته چې دا دمره لوی تکلیف تا ته پر رسیدل دي چې دا دمره زیات دي اما تجد شاتن آیت نمومی طاقت ګډ قلت ما لا غریبی مجی وسم ثلاثه ایام درې روزي وساتا او اتم سته مساکین او یا ډوډۍ ورکاش پګ مسکینانو ته لكل مسکین نصف صاع یا نصف صاعن هر مسکین ته په مقدار د نیم صاع من طعام ٹھیک شو واحلق راسک او سرکل کا فنزلت فی حاستا دا آیت راغله دی نازل شوی دی په حق زما کی خاص لیکن وی لکم عامتم دا تاسو دی پاروم شامل دی مانا ما پوری مخصوص نه دی اگر چې سبب دا باعث نزول زیما لیکن ما پوری خاص نه دی معلومه چې شان نزول خاص نی مثلا حال شوا چلو باب تفسیر قولی تعالی فمن تمتع بالعمرة الى الحج وبه حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن عمران ابي بكر قال حدثنا ابو رجاء عن عمران عن ابراهيم بن بس وبه حدثنا بنوه ها وبه قال حدثنا اوس ګوره قاعده پکې خامخ راوړي اروبم بزان من راولي خجي اوس ګوره فمن تمتع بالعمره الى الحج هر هغه سړی چې نه پوالی د عمرې نه د حج اوس ګوره لکه تاسو په یو قران دی یو افراد دی یو تمتع ده یو تمتع مع سوق الهدیه ده دغه احکامات ټول د قران دي یو بدون سوق الهدیه ده چې ته عمره وکې د افعال د عمرې خلاص کې او بیا ته چې کوم دی په اتم د ذل حج باندې احرام د حج وتړي ته متمتع او متمتع هغه چاته چې په شهور د حج کې چا عمره وکړه او بیا دې په هغه شهور کې حج کوي نو دې ته متمتع وي اوس هغه سړی چې د عمرې نه د حج نفع غستل غواړي نو په دې باندې یو دم شکر لازم دی چې الله په دې یو سفر کې دینه د دو اعمالو توفیق ورکړ دې نو دې باندې دم شکر لازم شه په صورت عدم وجدان د اسباب د دم شکر لسرو دي په دې لسرو کې چې درې مروجا عین یوم العرفه باندې هم راشي
نو پروا نشته دی لکه دې ځکه داسې دی او زموږ فقه خوې چې درې روجي وي چې آخري د عرفه شي فابیارو صبح باز حکم تاسو په دې حدیث باندې قال مسدد حدث وبي قال حدثنا مسدد رضا عن عمران ابن حسین حاشیه ذکر کړي چې دا اغرب الاسانید دی د بخاری په اسانیدو کې اغرب الاسانید دی ځکه دې کې درې راویان دي او درې واړه په نوم عمران دی لکه وګوره حدثنا یحیی د یحیی عن عمران یوش ان ابي بکر عن عمران ابن ابي بکر قال حدثنا ابو رجاء سوق دي دام عمران ابن ملحان دي عن عمران ابن حسین سوشو عمران ابن ابي بکر عمران ابن ملحان عمران ابن حسین نو دا درې عمران جمع شو په یو سند کې قال دی انزلت آیت المتعه فی کتاب الله تعالی نازل شکرش هغه آیت متعید الله په کتاب کې او مراد متعینا معنی لغوی هغه نفد عمرینه د حج دی تتمتع ښه ففعلنا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موږ دا عمره کړی پیغمبر علیه السلام په مرګرتیا کې ولم ينزل قران توجه کا بیا د تریم خمانه زکا او بیا نه ده نازل کړی شوی آیت قرآن یحرمه چې دې تمتع لره حرام کی ولم ينهى عنها او نه ده نازل شوی قرآن چې دا متعب منع کړی وا عنها په معنی د متیش او هو په معنی تمتع حتی ماتا تدی چې حضرت صلی الله علیه وسلم نبی پاک صلی الله علیه وسلم ماتا دنیا نه لار قال رجل نو اوی یوسری برأیه پخپل رأی سرا ما شاء اغا چی خوخشوا اس قال رجل سوک دے سوک عمر سیب دے او سوک چی عثمان رضی اللہ عنہ دے و موافقت تا عمر سیب کی نو قال رجل وینا شروع کرا یو سڑی عثمان سیب ما شاء چی خوخوا برأی پخپل خیال وینا شروع کرا عمر سیب پخپل خوخبانی چسے خوخوا پس صاحب الحق پر لفظی ترجمه پوشوی اس مسئلہ دا دا غوکی دخوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل دور کے بعد خلق پا یو سفر دا حج کی عمری تا نپری خودل کہ چا با عمری نیت تڑلو ودا با حج کئے عمرہ نشو کولے بیا د عمر سے په مایت و موافقت کی حضرت عثمان سے بم خلق ته عمره ته په ایام د حج کې نه پرې خودل شور حج کې نه پرې خودل یو ایام د خطا شوم کنه ایام حج کې خو اس عمره نه کی شور حج به شوال ذیقاد ذل حجہ ذل حجہ دی شور د حج کې بدوی عمره ته خلق نه پرې خودل خو په دې ځکه ځان پوکه چې ولی نه پری خودل دی لپاره نه چې دی میاشتو کې عمره کیږي نه بلکې د حضرت عمر صاحب دا رائے وا چې دا شهور حج دی کې حج لرازه او د کال په منځ کې عمرو لرازه چې د الله دا کور بیت الله کال 12 میاشتې آبادی چې تاسو ته کې اوس حج مو کې عمره مو کې نه بیا خو ناراضه مقصد د عمر صاحب ممانعات د عمره نه دانو چې عمره کیږي نه بلکې مقصد دا چې بیت الله او حرم آباد وساتل شي په دې شروع کې فقط حج کوي عمره لپکال کې راځي ٹھیک شو اوس دغه روایت ته عمران وایي چې موږ خود پیغمبر اسلام په زمانه کې عمره کوله بیا نه آیت نازل شوی دی په حرمت باندې چې عمره نشته دی تمتع متانشته تمتع نشته دی او نس دا سیات راغله چې موږ منع کړیو او دا عمر صاحب د ځان نه وای او دا عثمان صاحب د ځان نه وای او هغه ځان ته چې خبره او هغه ما ته اصل حکمت بیان کړ بیا رسول عثمان صاحب عمر صاحب دواړه خپل خبره پرې خو ده ټیک د جمهور موافقت کو جی
باب تفسير قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وبه قال حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال كانت عكاظ أو مجنة وذي المجاز گورا باب قولی تعالی لیس علیکم جناح باب دی بیان د دې قول د باری تعالی چې پتا ز ګنا نشته چې طلب کوي تاسو فضل من ربکم اغاز رزق در بخپلنا فضل در بخپلنا یعنی اغا رزق او مال د حلال په تجارت مسأله دا وا چې زمانی جاهلیت کې په حرم خوا او شادري بازارونو یو تبسوق عکاز وي او یو تبا مجنه تیشکا میسه با ایو تبه ظل مجاز وی مجاز بنوی ظل مجاز دادری بابون دغا بازارونو اوس چې کله صحابه کرام دور راغې او دوی حج له براتل یا عمره لا نو په دې بازارونو کې کوم منډه لګې دي نو دوی وو چې دا خو د جاهلیت زماني بازارونه دي په دې کې سودا غسل او خرڅول منع دي نو دوی چې دې لین دین چې دا خو نه غړا نو قران دا آیت راولېګا چې دې دکانونو بازارونو کې څه جرم دي چې یو سړی واقعي مرید الحج وي او د حج مسائل سره تجارت متصادم ني او واقعي قلبا مرید الحج وي نو کې دې د خپل نفقي زیادت لپاره تجارت وکینو حرج نشته ده لکه اوس کې شیر عالم الله دې موږ ټول بوزي خبره سست شو یاره تاسو الله دې موږ ټول بوزي نو که مثلا شیر عالم لاړشي عمره لاو دې سقالته پیسې خلاص شي نو ناشنا تجارت ورته خېوا سپینې ټوپه او مسواکونه او یاغه درودونه چې کم کې دادې طوافونو دعاګانې وي دومره خرڅيږي چې د حد نه سوا خرڅيږي او موږ ولیدل دا مزدوران چې د پاکستانی مزدوران چلته تلي نو چې له کومه ټیم دوی سره ملاوي شي نو بس بازار نه یو د 100 ریال سودا واخلي او په ګټه کې دنه 200 غټي بیا ځي کورنو لکه ته تجارت کې نو سمانا نه ده وی ابن عباس وی قال دی كانت عكاظ وميلد عكاظ دا غد شیخ القران رحمت الله چې په قصه کوله کنه عكاظ په بازار کې پیغمبر علیہ السلام یو خمیلته قولوا لا اله الا الله تفلحوا اور ابو لاب شو آی جوله د کټونو د کړي وا وی خلق گمراه بشه او دی پسې مزه دی خو خلق گمراه کوي دا سوکه عكاظ وما جنتون ګورم مجنو نه او مجنه زینم دی وذل مجاز اسواق الجاهلیت دا زمانی جاهلیت منډه او بازارونو فتعصموا ان يتجروا في المواسم معنی دا فتعصموا نو دی خلق ځان ګناګار غنه په دې خبره چې ان يتجروا في المواسم چې په دې مواسم د حج کې دلته کې تجارت وکي یاره دا خوري د ګناه خبره ده مګ حج راغلی او دلته مګ ټوپه بساکونه خرڅو فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ان مواسم د حج مواسم پیژنه کنا هغه زيونه مقرر د حج یا هغه علامات د حج جی باب تفسير قوله تعالى سمع في ابن الحسن قال الناس وابنه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وابنه قال حدثنا محمد بن حارم وابنه قال حدثنا ابن هاشم عن ابيه عن عائشه كانت قريش دا باندې ولې روب راغی هر یو سره به بنوي کنه سند شروع کوي کنه ان اول بوای چې وبي قال حدثنا او بس بیا رسو قال حدثنا بیا ورپسې به نه وای پس ما غل 15 تاریخ نزدیکی کنه ګور مسله دی اعداد ثم حفیظ من حيث افاظ الناس وکیدا زمانی د جاهلیت کې د قریشو یو ډله قریشیان دی بزان ته آل حمص وی آل حمص نه مراد سرداران
مضبوط خلق غټوټ پوښي لدی بتلل مینا ته بلال مزدلفه ته بلال مزدلفه کې به بیا دوی قیام کاو عرفات ته بنتل زموږ د کتابونو تفسیرونو کې چې موږ چانه بزرګان نه اوري غدغوي عرفات ته بنتل یاره موږ مالدار خلک یو عرفات کې ټول غریبانان دي موږ غریبانان څخه ای سره نزو بخاری شریف نه داسې معلومیږي او دا خبر دی ذهن کې ډیره حقیقت ته کوزيږي چې دی آل خمس وی چې من خو آل خمس یو اهل حرم یو د بیت الله بانیین یو دغه نگرانان یو دمګه مزدلفین او بار قدم زکه نه یدو چې عرفات خارجي حرم دی عرفات خارجي حرم مګه عرفات ته تلو ډیر چورن می خبره نو الته کې دا نیم ډیکی اوس کوټی کوټ دي سوري کې او لوی بوټي دي نه یو بوټي هغه چې شو کېدل نو اسې معمولی غو ځوان د خطو نه ماغه دا کا پوښو کو موږ سره محترم مولوی سیون ماته جی دا خو د حرم بوټي تاو شو مې دا بیا ته مې یارا پونه شي دا هغه لکه موږ عمرې ته تلو نو هغه سیل اسې تلو کو عرفات ته چرال ما ګور دلته دا بورډ لګېدل چې دا اڅ نه میرا دی دا نری غو ادم رغون ګټ په چې دا عرفات نه نه دا څه وجه ده یاره تاسو دا مې دا ویلي کنه یو زید مې دا ګټ نشته تاسو وجه دا کومه ته پته نشته مې چې ما بوټو پوښو کنو ته چې حرم دلته د پته مې دلته کې پته نشته د څه نه ال بیا مې ورته وی چې دا عرفات ګوره حرم نه دی دا حرم نه بهر دی معلومی چې دی ګوټه پورې حرم دی او دینه بار بیا حرم نه خارج دی هغه دا صورت دی نو دې زنم دا سماري دوی موږ اهل حرم یو خانه کعبه والیو منګه چې کوم د حرم نه بار کی ګنا الله ورته ثم حفظ من حيث افاض الناس چې کله ټوله دنیا کم ځای نه راو واپس کیږي چې هغه عرفات میدان دی التبزه او فریضه د حج به الا ادا کیږي او چنینو د حج فریضه نشه ادا کړي جی ګورا انا رضی الله تعالی عنها قالت عائشہ صدیقہ وی کان قریش ومن دان دینها و قریشان ور هغه سوچ چات للکول په دین د قریشانو باندې تابعداري کولا په طریقې د قریشو باندې یقفون بالمزدلفه دیبا ادریدل په مزدلفه باندې او حرم نه بزان نه بار کو او با چې مونږ اهل الله یو اذ الله حرم نه مونږ نوزو وکانو یسمون الخمس او دوی چې خلق ولا نومي خدا خمس وکان سائر العرب یقفون بعرفات او نور عرب چې بغیر دال خمسنا ٹھیک دی ای عرفات تل فلما جاء الاسلام وچراغ اسلام غلبه الاسلام امر الله نبی صلی الله علیه وسلم الله خپل نبی ته حکم وکړ ان یات عرفات عرفات تزلار شه ثم يقف بیا بل تدریږي ثم يفيض منها بیا اغین واپس کیږي افاضا واپس والی ته وایي وذالک قوله تعالی دقه تفسیر د دې قول د باری تعالی دی یا دقه مراد د الله د دې کلام دی چې ثم يفيض من حيث افاض الناس اے خلقو هغه زین واپس کیږي چې چرته ټوله دنیا راځي او دې کې خطاب شو آل خمستا چلو وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني قريب عن ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يحل بالحج ګورا مسلې ته وکیدا ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمائے یطوف الرجل بالبیت ما كان حلالا حتى يحل بالحج ګورا دې دنه چې ته لار شي کنه ما سره کنه عمره لا ان چې د عمره ارکان خلاصي او یو موږ حج کې مساحل لزو نو ارکان چې د عمره خلاصي
دمو خو به د عمرې نه خپل ځان فارغ کو سر بکل کو او قمیص پرتګ به واغوندو اوس بسکو نو اوس مسله دا شو چې موقدر ته ملاویږي نو نفلی طوافونه کوا او دا نفلی طوافونه چې کوم دینو د نفلی مزونه زیات افضل دي ځکه چې مزونه نفلی ارزه کیږي خو طواف بغیر د حرم نه بیت الله نه بل ځکه نه کیږي اوس کله چې الکا د ذوالحجې 8 تاریخ شي د بیا به احرام بالحج تړي نو دې حدیث کې هغه ته اشاره ده ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت طواف وکاو یو سړي د الله د کور یعنی متمتع چې چا به عمره کړی و ما کان حلالن هغه زمانه پوری چې وبده حلال سمانا احرام نه بار عمره به کړی و احرام به پرې خو کنه خلاص شوی دی عمره خلاص شو احرام نه خو فارغ شو اوس دې حلال دی معنی محرم نه دی احرام ته کې نه دی حتا الا بالحج تر دې چې نیت به وکړه د حج دا حتا غایب یطوف الرجل شو فاذا ركب الى عرفه چې کله به د سور شپ صلی باندې عرفه ته دن کې نو اوس مسلې توکیدا فمن تيسر له هديو هغه حاجی صاحب چې آسان وغیتا قربانی دیږي من الابل او البقر والغنم د اوخنا وما او د غوان وما او ګډنه پورا ما تيسر له من ذالک او د ما تيسر متعلق مقدر دی ما تيسر ففدیتو ما تيسر نو پدې دی فدیه هغه دا چې دې تاسانه شي اي ذالک شاء چې کم یو د دینه خوخوي بلکې بقر کې وما یا غنم سالم غیر علم يتيسر له فعليه 3 ايام غیر علم يتيسر له الا غیر ما الا سرا الا ان يتيسر الا علم يتيسر له ها کې چر دیتا آسان نیوی هغه هدیه د ابل بقر غنم نا فعليه 3 ايام في الحج درې روزي وو ساتي وذالک قبل یوم عرفه دا درې روزي پورا کوي بعد عرفه نه مخکي اوس فین کان اخر یوم من ایام ثلاثه کچره دې دریو کې آخري ورځ د دې دریو ورځو نه یوم د عرفه وی نو فلا جناح علی ګناه پې نشته دی آی وجه دا چې ریو باز روایت کې راځي چې حاجی صاحب د پاره د عرفه روزه مکروه ده د دې وجنا چې عرفه روزه خو زیات نه زیات سنت دی او عرفه وقوف د عرفه فرض دی اور الته کې بیا وقوف حاجی صاحب چې ګرمي نه چرته کې دی شي نو چرته دا نفلی عمل محل په فرض کې را نشي نو دې لپاره حاجی دې لپاره د عرفه رز عرفه میدان کې روزه مکروه ده نو اوس دی وی کې چری دا حاجی صاحب پیسو حاجی صاحب کې دې څنګه پیسې نیو یوم العرفه پر روزه کې راش شي نو ګناه نشته ده ثم لينطلق بیا دې لار شي حتا يقف بعرفات عرفات کې دودريږي من صلاه العصر الى يكون الظلام د مازیګر نه شروع شه تر دې پوری الظلام چې خورشي تیار په میدان کې چې ما خام شي اوس دې کراږي چې من صلاه العصر حالانکه وخت شروع کیږي د زوال نه لیکن دای وجه صدا په زوال نه چې وخت شروع شي نو دا زوال کې وخت څه داخليږي ماسپخین او په عرفي میدان کې و جمع تقدیم دا عرفي میدان کې جمع تقدیم دا ماسپخین په ټیم کې مازیګر کوي چې ماسپخین موضوع کې جو مازیګر بو کې جمع تقدیم شو اوس چې جمع تقدیم نه فارغ شي اوس د وقوف ټیم دی ذکر من صلات العصر چې فارغ شي د مازیګر د مانځنه نو بیا وقوف دی اور قبیله تزیلتا او ځان لبا ادس مدس زمه بګوري چې ماسپخین او مازیګرو کې جو وقوف کوا الا یکون الظلام تر دې چې خورشي تیار ثم ليدفعوا من عرفات بیا دی واپس شي عرفینا اذا افاضوا منها کله چې دوی را واپس شي د چانا
عرفاتنا حتی یبلغو جمعا تردی چورسی دوی مزدلفه تا د جمعین مراد مزدلفه دخا دانه چه تو مانا که تردی چه دوی ورسی طول یبلغو جمعا تردی چورسی دوی مقام د مزدلفه تا الذي اغا مقام یتبرر فی به چه خلق نیکی حاصلی دای پراتو باندی یتبرر سره نیکی حاصلی پر آتو جائے ثم لیذکر اللہ کثیرا بیاد اللہ یاد کے دیر او اکثر التکبیر والتعلیل راوی شک دیر جو فرما لیذکر اللہ کثیرا ویلو یا اکثر التکبیر والتعلیل ویلو زیاد کے اللہ اکبر ویل لا الہ الا اللہ قبل ان تصبحوا مخد صبانا طول شپه ذکر کئ ثم افیزو بیا بد مزدلفین رازه فإن الناس كانوا يفيزون زکه چې خلق بد دین واپس کېدل او روایت ابن عباس کې دا افاظه د مزدلفین نه خدا افاظه د مزدلفین لآل الخمس دا تی شو کنه چې تاسو نیت لین اوس دې نه واپس راشه او عزیز تاسو کې افاظه من العرفات تا كان يفيزون فقال الله تعالى ثم افيزوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم حتى ترموا الجمره دا افیزو غایش وخا عرفاتنا مزدلفه تراشه ثم افیزو من المزدلفه الى المنى حتى ترموا الجمره تردی چې جمرۃ العقبه به وه حج زیاد شګنا په نام تعریف عرفات تلار شګنا اخر کې ما ځان سره بول خدمت ته پاره ان زوال تر ماخام پر به الته براشي شپبو کې مزدلفه کې ساترالن اول به جمرۃ العقبه ولي بس اولا او ثانیه فلسم تاریخ باندې وشته کی جمرۃ العقبه ترم الجمره دی وشته کنه بیا غینه پس دسکه قربانی کې بیا به دغه نه پس سر کل کې بیا به خمرزار علماء او عطر بزان باندې لګای او طواف زیارت به غوړي کې او طواف زیارت ته وراشي چلو باب تفسير قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خدا مسان دې کنه وګوره پدې کې تقسیم د بزرګانو ترجمه تقسیم د مخلوق څلور ډول ہوتا یو دینه مخکې نفسي دنیا پرستو دا متوسط شو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله نه دنیا غواړي چې د حلال وي چې سپور نشي او آخرت غواړي چې کامیاب شي او اصل شي خو آخرت ته ټیک شو او بیا دا حسنه چې دي د مواشیم ذکر کړی دي محدثینم ذکر کوي او د تفسیرونو کم ذکر کوي ادوی چې حسنه صحت ته حسنه مال و دولت ته حسنه خمر ګره دي حسنه خزدا حسنه علم دي حسنه د دنیا صحت ته دا ټول دي او آخرت حسنه هغه جنت ته حوري دي او مزید او بیا تفسیر کبیر وګوره آسان دي مخکې باب تفسير قوله تعالى وهو عدد الختام وكان عطاء النسل حيوان بس تفسیر د دې قول د باری تعالی وهو عدد الخصام دا بدبخت چې دی سخت ترین جګړمار جګړالو دی اوس دې ذکر راځي و من الناس وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل اوس هغه نسل معنی کی وقال عطاء النسل یعنی النسل قرآن کی چرازی النسل معنی الحیوان مراد ډنګر دی او چې حیوان شنو انسان هم مراد دی ډنګر ته مراد دی جی وبه قال حدثنا كبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال أبغض الرجال إلى الله أبغض الرجال إلى الله بدترین ناپسند انسان الله ته مبغوض تر د خلقنا الله ته العلد الخصم هغه سخت جګړمار دی یعنی الله په دین کې ښا یعنی الله د دین نه منکر
جګړ مار. وقال عبد الله حدثنا سفيان حدثني ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنی دا شو چې مخکې روایت کې ترفعوه نو دلته کې روایت مرفوعه ذکر کا. مخکې غوتر ترفعوه کنه او دلته کې روایت مرفوعه ذکر کا. عدد الخصام د نافرمان د الله کا جی. تفسير قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وإذا كريم. بس ګوره باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی. آیا ګمان کوي تاسو چې داخل بشئ جنت ته حال دا دې چې نه دراغله په تاسو باندې مسلو یعنی حالت دا مؤمنانو چې تیر شوي تاسو مخکي مستهم البأساء چې رسیدلو اغیتا تکلیفونه پسکی دمال د دولت او ضرر او بیماری الى قولی تعالی قریب آیت خلاصی الا ان نصر اللہ قریب. آیت خلاص کرو چلو. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن وليد بن جريج قال سمعت ابي مليكة يقول سمعت ابن ابي مليكة يقول قال ابن عباس حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ګوره دا تاسو مشهور خلک او په قران باندې خپويږي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه دی آیت په اخر کې راځي حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. نمانه داو چې تردید چې پیغمبر اور مؤمنانو استبعاد اوک پتاخید د نصرت تباری تعالی اور اووی چې متى نصر الله. ابن عباس وی چې دا آیت چې ده دا پشان دغه آیت ته سورۃ یوسف ده حتی اذا استیأس الرسل تردی چې نا امید شل انبیاء مګ مانکو ایمان د قومونو نه خو دې کې مګ مانکو نا امید شو انبیاء په اعتبار د ظاهری حال د تاخیر یعنی د نصرت نه وظنوا انهم قد كذبوا او دوی په دې خیال کې داراله چې دوی ته د دوی نفسونو غلطه خبره کړې ده او د دوی په دې زړونو کې دا خیال راغی چې منګه پوه نشو او دا استاد هاشم مانه کړدا امام رازیم کړی دا غرایبم کړی دا مولانا اشرف علی سیم کړی دا نو دا خمانه ده په صورت تا قراتی تخفیف وظنوا خیال راغی د پیغمبرانو انهم قد كذبوا ټیک سمان پوښ غنا بشک دوی چې دي قد كذبوا په فهم د دوی کې غلطی رااله لکه دوی دا خیالو چالکه مثلا دا مدد چې دی دا به یو میاش پس راځي دا په ذهن کې رااله اوس دې ذهن کې چې کوم خیال راغلو دوی دا خیالو چې دا القاء الهام دی وحیدا الهام دی نو دوی وی چې یو میاش پس به وحید دا نصرت راشي اوس چې هغه میاش وشوا او مدد رانغه نو دوی وی چې ځنو انو قد زمون په دې زړه کې چې کوم خیال راغلو هغه خیال زمونږو الهام نو امغه په دې په نشم خدا خیالو چې دا خیال او فکر الهامی دی حالانکه هغه فکر الهامی نو عثمان پوښوي وزن انم قد كذبوا او عاشابه خو خلاص کړی د خبره هغه چې قد كذبوا دي او چې كذبوا شي نو معنی دا چې یقینو کو پیغمبرانو چې دا پیغمبران چې دي كذبوا دوی ته نسبت ته دروغ وکړي شو له طرفه د خپلونا بیا هیڅ اشکال نشته انور ترجمه بیا سورۃ یوسف کې وتا ته خلق کړي اوس چې د دې په مابین کې مناسبت دا وګور رب ثابت شو خلق دا ربطونه چې دوی وې دا چرته راوي ابن عباس سے رب ثابت دي چې
متى نصر الله استبعادو نو دارگی استیاس رسول وزنن قد کذبو کم استبعاد دے التم استبعادو پا تاخید نصرت دلتم استبعاد دے پا تاخید نصرت نما بالوحدت یوشنو زکوی قال ابن عباس حتی از استیاس رسول چنا امید اشلنبیاء ایمان دا قومنونا وزنو او یقینو کدوی انم قد کذبو یا خیال راگ دوی تا دوی چې دی قد کوذبو په فهم د دوی کې غلطی راغلا بس په فهم د دوی کې غلطی راغلا استاد هاشم ذکر کړی دی خفیفتن یعنی کوذبو په قرأت مخفف سرا ذهب بها سمانت لوکل ابن عباس په دیا سرا هناکا دی بقریتا وطلا او دایت الاستا حتی یقول رسول ترجیح چوی پیغمبر سے او مؤمنانو متا نصر اللہ امداد بکل رازی اللہ وطین نصر اللہ قریب کنا غی کی تاسو اقوال یاد دی کنا یو قول خود اغا دی چی مؤمنانو وی او پیغمبر وی نو پیغمبر لسنگ تردد راغی نو علیکم بتقاضای ظوف بشری دا سکی یاداد چ حتا یقول الرسول د دې یقول رسول مقوله شو متا نصر الله اول الذين امنوا ما هو دا استغفر الله د یقول الرسول مقوله شو علی ان نصر الله ادو الذين امنوا مقوله شو متا نصر الله اشکال ختم حتا یقول الرسول تر دې چوي پیغمبر علی ان نصر الله قریب و جواب د وینا دغه چا ایمان راوړو دی نبی سره اور هغه ویلو متا نصر الله تو کله چې امتیان وی متا نصر الله پیغمبر ورته ان نصر الله قریب دا خط ترجمه ده اسوک معنی کی حتا یقول رسول استقیموا عباد الله اول الذين امنوا ما هو متا نصر الله او مؤمنان وی چې مدد وکړه راضی الله جبرئیل راولېګ ورته چې نصر الله قریبنا یا نور اشکالات شته جی فلقیت عروة ابن الزبیر زبیر سے عروة ابن زبیر سے غلارم فذکرت له ذلك ما دی ات حل ورته پیش کا فقال لي قالت عائشة معاذ الله ما وتی چې ابن عباس وی وظنوا انهم قد كذبوا او معنی دا شو ګمانو کدي نبیانو چې دوی سره دروغ کړی شو نو په دغه وخت کې عائشہ بوي معاذ الله دا خبره خنه ده الله نه پناه غواړم په دې خبره چې نبی ته دا نسبت وشي والله ما وعد الله رسول من شيء قسم می دی پرب وعده نه کړی الله خپل پیغمبر صد اس قد ارجز الا علما مگر پیغمبر په دې خبره پوه چانو کائن قبل ان يموتا اے چې دا وعده دی الله خامخا کې دن کې د مخ کې د مرګ نه معنی دا شو عائشہ به فرمایي چې قد کذبون مراد دا نه دی چې دوی سره دروغ جو شله د الله طرف نه ځکه چې کوم نبی سره الله کوم وعده کړی و هغه نبی یقینو چې دا به خامخا کیږي په چار کړه یقین د نبی په وقوع باندې وو نبی ځن پکې د څنګه راغی پوښی دا پاګی معنی سره چې قد کذبو دوی سره دروغ وکړي شو د الله طرف نه لیکن دا احتمالات دي کنه د ست ترجمه څنګه کوو نو په دې ترجمه احتمالي باندې دا وهم د اشیاء به راغی بیا ش صاحبوی ولکن لم تزر البلايا بالرسل همیشو مصیبتونه پنبیاو حتا خافو تر دې چې دوی ویل ان یکون من چې شي هغه مؤمنان ما هم چې انبیاء سره دي یو کذبونهم چې دوی ته نسبت ته دروغ کوي خدا د قرتی تشدید معنی شو وظنوا ان قد كذبوا یقین او که پیغمبرانو په دې خبره انهم قد كذبوا چې دا پیغمبران چې دي نسبت د دروغ او کړه شو دوی ته له طرفه د خپلنا هر چې نسبت ته دروغ د دشمن نو هغه د مخ کې نو کړه خو په تاخید د نصرت سره دوی په ذهن کې دار راغی چې لکه دا
کدا مدد د باری تعالی دقه مؤخر پاتشه د خپلان بم دانا پاتشي ٹھیک شو عائشہ به دا قول فكانت تقرأها فظنوا انهم قد كذبوا مثقلة یعنی په قرات تشدید سره جی باب تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم والناشئة وقدموا لأنفسكم وای نساؤکم بیبیان استاسو چې دی حرث لکم زید کروندی استاسو دی فاتو حرثکم رازه زید کروندی تا ان ناشئتم چې په کم کیفیت استاسو خوخوي ٹھیک شو کنه لکلان دی لکل مستقبلین و مستدبرین استقبال چې داسې مخامخ کوشته ترازه او یا چې کنه مستدبرین او په محل اول کی وی وقدموا لانفسکم او مخکی اولی گئے لپاد حفاظت تخفل النفسونو چغا تعاوز دے تیشو کنا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما به قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر اذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فاخذتم عليه يوما بس گورا د ابن عمر سے دا حدیث تقوی کې د ابن عمر سے عادت داو اذا قرأ القرآن کله بچ ابن عمر سے قرآن لست لم يتكلم نو دی بیا خبري د غیر د قران نه کولی چې کله به دی قران تلاوت کو نو بیا به بل چا سره خبري نه کولی فون به راغم به نه اوچتا څوک براغه ای سره به خبري نه کولی حتا يفرغ منه تر دې چې دی به د قرائت د قران نه فارغ شو اوس غوکه د نافی وی فاخذت علیه یوما ما اونی و یورزی عمر سے ابتدی قرآن فقرأ سورة البقرة نو ابن عمر په یاد لستل د سورة بقره وکا یا سو اخذت علیه یومن من یاد شو اومنی و علیه په دی ابن عمر یورز قرآن مانا ابن عمر قرآن وی نما قرآن نسخونی ولا ځانتا او د ابن عمر تلاوت می اوریدا تک حافظان چې دور کوي کنه نو یو په یاد وي بل پکې ګوري کنه نو اخذت علیه شي لکه شاه محمد قرآن ته یادی ورته او شاه دغه شیر عالم ته دیوس اوري شیر عالم قرآن نو صدا سي نیولې پکې ګوري کنه نو دا چا ته پاره نیولې دا شاه محمد تا ٹھیک شو کنه نو اخذت علی القرآن نافی ما ابن عمر ته قرآن نیو یعنی اغي تلاوت کو ما قتل ورتا فقرا سورۃ البقر حتا انتهى الى مکان ترجیح ابن عمر تلاوت راغه دی مکان تا کم تا نساؤکم حرث لکم آیت تا قال ابن عمر راتوی تدری استفهام مقدر اتدری فيما انزلت ات خبر اطلاعات پس کې نازل شوه دی قلت ما الا جی پته نشته قال وی نزلت فی کذا و کذا دات نازل شوه دی په بار د کذا و کذا ا کذا و کذا سری یو روایت اسحاق ابن راوی دی فی کذا و کذا ای فی اتیان النساء من ادبارهن یعنی فی ادبارهن او دا ابن عمر سے ابتدا روایت منسوب شوه دی معنا نازل کړه شوه دی فی کذا و کذا په جواز راتلو د خذو په ادبار دوی یو سره خپل خذ سره خلاف فطرت د دوبر نه اتیان کین نو دا جایز دی نساکم حرث لکم فاتو حرثکم کارونده ده ثم مزا بیا تلاوت جاری وسات بیا مخلاف وان عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني ايوب النافع عن ابن عمر فاتو حرثکم ان شئتم ابن عمر مانکی راتلو کای خپل کاروندې تا ان شئتم چې څنګه تاسو خو خوي نو قال ابن عمر یاتیها فی راتل بکې دې د خذتا فی کې اوس دا فی چې نه داسې نه حرف جار دی
د دې مجرور چې ظرف دی ا مقدر دی ا محذوف دی ان ذکر کړي یاتیها فی راتل دې کوي ورتا په فی کې او ته فی څه شي اوس مسله حل نشته د بعض علماء کرام فرمایي چې یاتیها فی دبرها لیکن امام بخاری دا دبرها بطور استنکار ذکر نکا ذکر چې ابن عمر سے مبارکی یا ابن عمر ته دا خبر چې منسوب شي چې یاتیها فی دبرها شي دا خبره امام بخاری ته خوخه نه و نو بطور استنکار یاتیها فی او مجرور حذف واصل کې یاتیها فی دبرها دیرات الکل شیخ خپل خزتا په دبر کې نو تیر معلومه شو چې تیان فی دبر جائز شو دیم قول دادی چې د فا متعلق مجرور مقدر ای وجه صدا دا خبره د شاه انور شاه کاشمیری دا او دا سره په بخاری دی خپو شو الله په دې لوی رحم کړو دیوی من شان البخاری داخل خبر من شان البخاری اذا تردد بین الروایتین فیشیر الیها کله چې امام بخاری ته په روایتو کې تردد راشي نو دې التکی دا د تردد پریږي دي او دلته کې دوه روایت دي یاتیها فی فرجها روایت کشته یاتیها فی فرجها راتل بکې دې دغی په فرج کې او دا روایت مسند حمیدی یہ کتاب دے الجمع بین صحیحین ومن سخنشتے الجمع بین صحیحین کتاب دے مسند حمیدی کتاب دے او آغی کی دا روایت دا سے یأتیها فی فرجها یأتیها فی الفرج کتاب الجمع بین صحیحین ایشوا او اسحاق بن راوی روایت یاتیها فی دبرها یو روایت فی دبرها دی او یو روایت فی فرجها دی اوس چونکی دا دوا روایتونه متردد امام بخاری یاتیها فی بس دریم قول دادی چې چونکی امام بخاری ته پر روایتو کې تردد و نو دې زبر لګ تحقیق کوما نو پس د تحقیق نه وځه متعلق د فاز ذکر کوما نو تحقیق موقع ورته ملاو نشوا یاتیها فی ذکر کړه بس خلاص یا استنکارن متعلق حذف کړه یا بطور تردد بین روایات توقف وکړه او یا د تحقیق په ارادي باندې انتظار وکړه خلاص کی بیا خبر کوم درتا دلک صبر کروا محمد ابن یحیی ابن سعید نبی عن عبید الله نافع عن ابن عمر جی وای وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن منكدر ان قال سمعت جابر قال كانت اليهود تقول اذا جمع من ورائها جاء الولد احوال فنزلت نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم النشيئه ګورا د يهودو یو نظری قران رد کی ښا د يهودو د یوې نظری قران رد کی او امام بخاری چې دا روایت پیش کړی دی نو دې کې د امام بخاری ډېر لوی تفسیر ته اشاره ده د يهودو دا عقیده وا کې یو سړی خپل خزې سره الټه طرف نه مخکې کې جما وکي الټه طرف نه په مرکز د جما کې جما وکي دې پوښي کیږي داسې نو چې اوس الټه طرف نه جما وکي په محل د جما نو چونکی دا جما الټه شو نو دی جما نه چې کوم بچي پیدا کیږي نغب احول وی احول کوکسترګي اردو کو ته بینګا وی او پښتو کې کوکسترګي ورسره پیژنې لکه بای سړی کنه هغه ګوري بار ته چې ماته ګوري دا څنګه ستري کګي غوړي کنه نو ته به چې دې خودي سوي ته ګوري حقیقت کې ودی عالم سید ته ګوري ناغوي چې دا کوکسترګي ولې پیدا کیږي ځکه چې دا جما په کګي طریقې شوی دا اوس توجه کوه خاص ځان په خپو وکړه دې حدیث امام بخاری چراوت دي کې خاص غرض دی
اس نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم. اس دی انا کی احتمالات تعمیم مکان او تعمیم کیفیت. نو چاکو تعمیم مکان واغست انا شئتم قبلا کانو دبرا مخکنوی کی شانی، لیکن نزول آیت رد یہودو کے دے نو په تعمیم د کیفیت باندې دال دے. ځکه چې یهود وی کې یو سره خپل خزي سره الټا طرف نه په مقام د جما کې جما وکي په دې پوښ غنا ها جما کو هغه فرض دی بل طرف نه په سور شوی دی الټا طرف نه ور سره جما وکړه. نو چونکه دا جما کیفیت الټا دی نو بچي به الټا پیدا کیږي. امام بخاری وی چې دا راته وایا چې دا مقام د هر څه کم دی دا کم زیاده شان چته ماشوم شوی دی او که شوی د قوم لوط به بشمار شو اوسم زی په الکان پراتو. دغه ځالې واتت خودمره عام شوی دی چې شیطان وګونه ځان راکړ دوه دوه کړه. نو کې دا غیر محل نه اولاد کې دی بیا خو به دار چا بچیو خو محل د اولاد خو څه دی فرض دی. نو معلومه شو چې فرض دی نو دی فرض دا چې کیفیت قبالی وی کې استدباری وی په دواړو کیفیتو کې ترازی نو بچي بینګا کیږي نه. دا د يهودو اس خپل ځان لرامي توم دي. پسې ور پوښي امام بخاری دا آیت دل پر راوړ دغه حدیثو سمعت جابر كانت اليهود تقول یهودیانو بوي اذا جامعها من ورائها یو سره جماو کی خپل خزه سرا په فرج کې من ورائها د شا طرفنا طرف شاوی محل د جما قبول وی جال ولد احولو راضی بچے احوال معنا کوسترګه فانزلت نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اوس ګوره علماء کرام جمهور مسلک چې د ټولي دنیا ده هغه د چې اتیان خپل بیبی ته د ادبار یعنی د دوبرنا محل دوبرنا چې دا محل د فرض دی دې ته اتیان عند الکل جمهور مسلک دا چې دا حرام دی. دې کې اختلاف نشته دی. خو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې دا روایت منسوب دی. بعض علما وی چې ابن عمر سے دې قائل وو جواز الاتيان فی الدبر. ابن عمر سے قائل وو لکه دی آیت نه معلومه شو دی حدیث نه معلومه شو یاتی فیها او بیا زموږ دی عاشی د مصری هغه قول چې نقل کړ دی چې ابن عباس سے وایي چې حضرت عبد الله ابن عمر ته په تعین د آیت باندې وهم راغی چې الله حرث لکم وی او دې ته وهم راغی نو دې دا حرث عام وګرځاو په اعتبار د محل سره چې قبولن کانو دوبره. لیکن بهترین خبره چې دغه پسې بل خبره به تاسو په دنیا کې نه ملاويږي هغه دا نه ده. خبره اصل داوا ابن عمر سے تعمیم کیفیت قائل ہو اور ابن عمر سے مانا داوا چې یاتیها من دبرها فی الفرج مانا داوا خوشاگرد یاتیها فی دبرها وی ابن عمر سے رائے سوا یاتیها الرجل یاتی الرجل الى المرأة من دبرها فی فرجها. اصل شی داو نورستو دی راویانو اغا الى الفرج پری خود او من الدبر پری خود فی الدبر ہوئی. حالانکہ د ابن عمر سے دا رائے بالکل نو او دغه امام طحاوی رحم الله پیش کړی دا
امام طحاوی رحم الله دا خبره پیش کړې ده او په دې باندې تفصیل سره امام طحاوی کلام کړی دی کم زه او جو چې ما کتلم صفحه 26 وګور ماته یاد نو ته خسرې نو دا 26 سفر اعلی او دې خدي باندې خسته باز کړي باب وتی النساء فی ادبارهن او دې اخر کې ذکر کړي دا خسته جمله ده وی نافع عن ابن عمر انه كان لا يرى بأسا باتيان النساء في ادبارهن چاوي نو فقال سالم كذب العبد او اخطا دیراوی دروغ وی خطا شو انما قال ابن عمر ویل لا باس ان یؤتین فی فروجهن من ادبارهن د ابن عمر سے ورای سوا ان یؤتین فی فروجهن من ادبارهن چې مطلب دا دی چې ګناه نشته چې یو سړی راتل کې خپل زوجې ته په محل د جما کې خو جهاد د ادبار نه نو دې کې ګناه نشته دی ځکه دې کې خو اختلاف دي خو جګړه نشته کنه محل د جما خو عقیده کنه چې قبول دی معنی دا شو دا یاد کا لا باس یوتین فی فروجهن من ادبارهن اصل داو نو ټول دې خسته باز کړي او بیا دغه کې دا روایت دوی ذکر کړی دی چې ابن عمر سے ابن چادا ته پوښتنه چې جی د بیبي سره د ادبارونه په دبر کې راتلو څه دی نو دیوی او یفعلها المسلم او یفعلها المسلم اسړیا مسلمان دا ذکر کولی شي د طحاوی ذکر کړل الله الله او یفعل المسلم ای مسلمان دا کارم کولی شي معنی دا کار خود مسلمان شان نه دی او ډیر تفصیلی ما طحاوی ذکر کړ دی بیا بزان له وګورئ او په دې تعویل باندې مسلم شریف ځان له وګورا 461 صفحه جلد اول او 464 صفحه جلد اول د مسلم شریف شته دلته نږدې 461 الله الله دا 463 کې آخری روایت وګورئ كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان ولد اول فنزلت حساكم رسول لكم فات ورثكم الناشئتم ودغه روایتونه دي ګوره صفحه 464 اذا اتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كانت ولدها احول فانزل الله تعالى الايه دا راضی دا روایت راضی ان شاء الله سبحان الله سبحان الله اچھا جی دا 464 کې زين ترانه خبره کنا دا درې روایتونه یو ځای ورپسې رااله او مقصد دغه دی چې ابن عمر سے ورای چوانو هغه جواز نه دی او په دې باندې چې کوم دی امام
انور شاه کشمیری سے ډیر بهترین باس کړ دې چې دا غي نه خسته باس بل څه کې تاسو ملاو نشي او د زاد المعاد نه راغسته دي دا ځان لولي کا او زه تعالی ودر کوم خیر دی او دا ډیر خسته کلام یې کړ دی فیض الباری انوشا کشمیری سے قول صفحہ 163 دا یاتیها فی وانما حذف المصنف المجرورا وهو دبرها لان فی اشکالا وظاهر ان ابن عمر كان يذهب الى جواز الاتيان في ادبار النساء والعياذ بالله وحاشاه ان يذهب الى مثل هذه الفاحشه وقد تكلم عليه الطحاوي اغا واخرج عن ابن عمر انه سئل عن التمحيض فقال او يفعله مسلمان دا کار کوي واراد السائل من التمحيض من التحمیز الاتیان فی الدبر دا مسلمان کوي اوس مګوي چې دا چې نشته نبی عادی ابن عمر سے ابتدا دا حدیث منسوب څنګه شو وی وقصر ابن قیم فی زاد المعاد ان كل ما نسب الیه جواز تلك الفاج من السلف شاته چې په اسلافو کې دا جواز منسوب شوی دی فمراده الاتيان في القبول من جهة الدبر دون الاتيان في نفس الدبر جو سم روایتی کا ناغی مراد دغه دی الاتيان من جهة الدبر في القبول لا دون الاتيان في نفس الدبر فنقله القاصرون ناپوی خلق رال ولم يدركوا الفرق بينهما وایله پدې کې من الدبر او فی الدبر کی فرق معلوم نشو فجعلوا هما واحدا دغه یو ک فقالوا فی الدبر مکان من جهه الدبر څومره خسته باسه کړل اسی زړه په سړي یخش روایت اصل وجداوا چې من جهه الدبر فی الدبر لیکن دې خلقو چې دې قصر وک روایت حذف کا او کوتا نظری پر کرانا نہ عبارت لفظ ذکر کا حالانکہ ابن عمر سے دے قائل شرط کی دی صحابی رسول او بیا دا حدیث ورتنی رسیدلی چې معلوم من اتا امراتن فی دبر حدیث نه رسیدلی بیا څنګه دی دا قولو په مقصد ابن عمر سے دا په پوجي 163 صفحه احمد فیض الباری انور شاہ کشمیری سے کتاب جی ہاں